بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته إلى آخره. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی دے. دا سلویختم نمبر مسلمان دے. یو کم سلویخ کسانو دن وړاندې ایمان راوړیو، نو بیا پکې حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان راوړو، او دا ایمان فدعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې رسول الله دعا وکړه اللهم اید الاسلام باسلام احد العمرین. خدای دو عمرینو کی چې تا تکم محبوب دے، یو عمر ابن الخطاب او بل عمر ابن هشام، دا ابو جہل نمو. نو اللہ جل جلالہ حضرت عمر تا ایمان ور نصیب او وجہ داوا چې کله با حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې لا ایمان نو راوړی او د رسول الله په خوا به تېرېدو، نو به نیولې به شو. یاره دا سړی څه خبرې کوي، کېدای شي چېرته ښې خبرې کوي. نو غوږ به یې لږ کېښودو او ابو جہل کو تک چې به کله په لاره تېرېدو، نو غوږونو کې به یې ګوتې کېښوسي چې د دې پیغمبر خبرې مې چېرته غوږونو له رانشي. نو ګوره دکې لږ شانته میلان انابت او، نو الله تعالی عمدته ایمان ور نصیب کو. او دا ډېر زیات ساده به د انسان ساده زندگی دا ډېره خوښوله، ځکه دی په منبر باندې ولاړ دی او د زمانی بادشاہ امیر المومنین دے، او اغراوی وی د په کپڑو کی پیوندونه ما اشمیرل 12 پیونده پکې لګېدلي، البدایه والنهایه. دارنګ د عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنرو، نو هغه مدعوون کړیو، نو هغې له ورلې یو دیو یو ورسره غلامو او یو سورلی ورسره وه. نو د یو مقدار پورې مدل با حضرت عمر سے پیدا اوکو، غلام با په سورلی باندې سورو، بیا با حضرت عمر سے سورلی ته وخاتو، غلام با پیدل روانو. په نمبر باندې یو مهار نیولې دی، او په نمبر باندې یو هغه په اوښ باندې سوریږي. اتفاق دا و چې کله دیو هغه میدان له ورالو، د دنیا خلق راغون شوی دی، نو هلته د سورېدلو نمبر د غلام رالی او د لاندې نمبر رالی. نو هغه وویلې چې صیب تاسو به په اوښ سوارېستی، د زمانې بادشاهي زه به پیدا دم. نه وی خبره په نمبر وارۍ ده چې چا په کوم ځای نمبر رالی او زما د پیدل تللو نمبر رالی. نو چې کله دیو هغه ډلې ته ورنږدې شو، نو هغه یهود او نصواره وویلې چې یاره دا خو خلیفه د رسول الله مبارک نه دی، د هغه نښې نشانې خو بدلې دي، ځکه دی چې دا په دې سورلۍ سور دیږي دا بی. هغې چې اندازه ولګوله، نو هغه مهار نیولی، خو ویل دقه چې دی خلیفه دی، دا څونه عاجزي. او بیا چې دی کله ور ورسېدل، نو دغه گورنر زمونږ چې و هغه ورله جوړه راوړه، ویل جی دا واچوه، د دنیا خلق بادشاهان او وزیران او د دنیا غټ غټ خلق راغلی دی. هغه وایي زما جامې صفا دي، وایي نه چې خیر دا کپړې ولګوئ، ډېر لوی لرې لرې ځای نه خلق راغلي، ستاسو
تماشا به کوي وی نا کفا بالایمان زینتن زه د کپړو زینت نه غواړم زما دپاره د ایمان ښایست او ډول دا بس دی نو داسې سیده ساده شخصیتو بیا د کم یو غلام د وجې نه شهید شو معلوم دی درته نوم ابو لؤلؤ آقا دا هغه د وجې نه چې دی نو بیا شهید شو او دونه چې دی په دین باندې کلکو چې په هغه خپله سخته کې یو سړی ولا رالی بیرته ترې واپس روان دی یوازې پسې وکوی راشه وی پینسې دي کته دي پینسې دي اوچتې کا په شریعت باندې داسې نهی عن المنکر کې تکړه حضرت عمر فکر د دې ملایانو د دې عالمانو عاملان دا دغه کوي چې دا د عمر نوم دې په سینه باندې داسې په ګوته ولیکو نو ورورا بېغمه شولې چیلۍ به درته بیا نه لنګېږي چیلۍ لنګېدل پېژنئ د هر څه نه به بېغمه شئ ډېر لوی دغه دي مناقب دي په خپله باندې په مشکات کې د دیو مناقبو را روانم دي مختصر مې دا ویلي فرمایي عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ قال فرمایي بینما په مابین د دې کې نحن منګه عند رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک سره ذات یوم یو ورځ استلعانا څاپر احکار شو علینا په موږ باندې رجل یو سړی شدید بیاض الثياب چې سخت سپینې جامې وي شدید سواد الشعر د سخت توریختو والو لا یرا علیه نه لیدلی کېدلو په دغې میلمه باندې اثر السفر اثر د سفر ولا یعرفه نه پیژاندو د لره منا زموږ نه احد اچا نه پیژاندلو راروانو حتی تر دې پورې جلسا چې تشریف فرما شو الی النبی صلی الله علیه وسلم نبی پاک علیه السلام ته فاسندا نو ویې لګول رکبتیه خپل دواړه کونډۍ الی رکبتیه د کونډو مبارکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او کېښودل کفیه خپل دواړه ورغوي علی فخذیه په خپلو پتونانو باندې ادبن علی فخذیه په پتونانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دې کې دواړه احتمال شته دی یو دا دی چې په خپلو پتونانو باندې لاسونه کېښودل دا ادب شو دویم دا دی چې په فخذینو د رسول الله مبارک باندې لا دواړه لاسونه کېښودل د عربو کې دا قانون چې یو ضروري خبره به یې کوله او خپل مخاطب به ځان ته متوجه کولو چې دا خبره اهم ده نو په دواړو پتونانو به یې ورته لاس کېښودلو دا دویم احتمال دا راجح دی ها ځکه نسائی تاسو به واړوله دویم جلد او 265 صفحه ده په هغې کې دا روایت داسې راغلی حتی وضع یده علی رکبتې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دا لاسونه کېښودل په دواړو رکبو د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم باندې نو په نسائی کې دواړه دغه راغلي دي دا دغه راغلی دویمه توجیه راغلی ده هغې باندې صراحت راغلی دویم جلد 265 صفحه کې او څه ویلي دا خو یې هغه ادبن دغه ناسته وه او څه وایي وقال او عرض یې وکړو یا محمد صلی الله علیه وسلم اخبرنی خبر راکه ماته عن الاسلام د اسلام په حق لا قال او فرمایل علیه السلام اسلام چې دی دا دی ان تشهدا چې ته ګواهي ورکړې د دې خبرې لا اله الا الله نشته لایق د بندګۍ په غیر د الله نه محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله دی وتقیم الصلاة قائم کې مانده لرا وتؤتی الزکاة او ورکې زکات لرا وتصوم رمضان او روژه ونیسي د رمضان دای ورته دغه که د اسلام څه ورکو ملا صاحبه تعریف یې ورته دغه که دا ورکو تاسو کې کوم امامان نو امامان به په دې تقریر کوئ نو تقریر کې به داسې ویستی وتقیم الصلاة قائم کوي منځونو لره
وتؤتي الزکات ضمیر بچا ته راجع کوئ جیب ته به ضمیر راجع کوئ قایم بگی مانزل را ور بکی زکات لا وتصوم رمضان جب ونیسی در رمضان المبارک وتحج البیت حج بو کې بیت الله شریف ان استطاعت الیه السبیلا کچرتستا طاقت وی دیتا دلاری قالانو اویلی دی ملما صدقت رشتے دی ویلی فعجبنا نو منگ تعجب بکو لہو د وجنا یسألوه تفوسم کئی دا رسول اللہ نا ویصدقه تصدیقم کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفوس غلط دی وجنا کئی چی غمسلو تا معلوم نہیں دا سکدنا جواب ورته میلاو شوی ټیک دا نو تصدیق وی نه کوي چې او همدغه سیده رښتیا دي وویلې فکر دی نه نو اوس مسله پکې دا ده چې واپس شوته لږ بینما نحن عند رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د رسول الله مبارک سره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوقات مبارکات دری تقسیمو کہ سنت و اتباع کوئی گورے وطا یو وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیبیانو مبارکات سرو او یو وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د صحابہ کرام سوداری دل ترالی او یو ایسا وقت د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خلوت زان لدا اللہ رب العزت سره اغی کی بناستو مراقبات تفکر اغی کی با پیغمبر علیہ السلام دیر اگت تفکر والو پس شمائل ترمیزی کی بلراش نو مراقبی بیڑی کولی مراقبات دا سلف صالحین یعنی اکابرین دغه چې دي صوفیه کرام په دوو ټکو کې ډېر لوی مقام حاصل کړی و یو فلا اله الا الله خو د لا اله الا الله 120 طرق دی او څو تاسو ته بل ورځ ما ویلي چې دې طریقې سره به ذکر کوئ او یو په مراقباتو کې مراقبات به په ډېرو قسمونو باندې دي چې ته یو ځای کې راشي انشاءالله په هغې باندې به مبحث کوو که نه خو د الله پاک د انواراتو د رحمتونو د فیوزاتو د دې تصور دا ډېر اهم دی لکه یو ته ناست یو سبق ته دا تصور کوه چې په ما باندې د الله تعالی د طرف نه انوارات فیوزاتو داسې راوریږي لکه د په شکال تیز باران او تیزې شیبې دې کې به بیا مخې ته لاړ شي داسې به پکې چپې وې پکې ورځې به په دې کې په دې نو دې کې د انسان ډېره زیاته اصلاح کی لا الہ الا اللہ وی یادا منگ درس تناستی او دا تصور کې چې زما د زړه نه تورې تورې خټې روانې دي زما د زړه صفائی کېږي د قلب دا ډېر زیات منقدر دی چې د دې صفائی راشي نو بیا معاملات اسانیږي خو به هر حال سلفو کې دا دوه ټکي ډېر سیوه یو کلمه طیبه او بل مراقبات تفکر انوارات سوچ کول دا ټول په دې اندازه نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوقات فدری قسم باندې او ذات یومنی اویلی دا ذات مقحم زائد دے بس یو ورځی او محققین وای چې نه دا زائد نه دی دا یوم د دې اطلاق په مطلق وقت باندې کیږي که هغه ورځ او که هغه بیا شپی که د شپې یو کار شوی یومن که د ورځې شوی یومن خو چې ذات ورسره وویې نو د دې معنا دا ده چې دا کار صرف د ورځې شوی دی د شپې نه دی شوی صرف د ورځې شوی د شپې نه دی شوی نو ذات په ډومبۍ توجیه کې مقحم زاید شو په دویمه توجیه کې دا مفید د پیدې شو دا راجحه توجیه ده استلعانا چاپارا کارا شوالینا پا منگ بانی یو خود یو میلمه سڑے انتظار کئی کہ روان دی یو نات چاپا راشی کدی رالی نات چاپا راشی
په مختصر المعانی کې داسې ناڅاپه شیز ته څه وایي؟ نعمت غیر مترقبه. نعمت غیر مترقبه په شرجامي کې ورته حاصل او محصول وایي. حاصل دي ته وایي چې بس په خپله باندې چې ته پوهېږي چې هغه حاصل شوی وي، او محصول څه ته ویلی کېږي؟ صیب علیه رحمته چې هغه د مخکې نه تکلفات وغواړي، کوشش محنتونه وغواړي. نو راځه ناڅاپه راښکاره شو علینا په موږ باندې. ناڅاپه د راتلو معنا یې ده چې رالی. رجل دا خو ګوره څوک و؟ جبریل امین وروسته به راشي، او دې جبریل امین ته دیو رجل وویلي ځکه متشکل په شکل د چا باندې؟ د رجل باندې. نو چې څوک د چا شکل اختیار کړي د هغه اطلاق په هغه باندې روا باشد، او دا کتب نه دی. او داسې سړی اوس د هغه د کپړو صفت کوي. شدید و بیاض الثیاب، سخت سپینو جامو والو. یعنی بیاض سپینوالی ته وایي، ابیض سپین ته وایي. ما درته ویلي وو چې ابیضو بر وزن افعلو دا صیغه د اسم تبذیل نه ده. تاسو چې په میزان صرف کې کله گردانی زکو په صرف بوهایی کې، نو افعل التبذیل منه، یعنی افعلو پس وروسته دا تبدیل ولی وی اشاره کوي چې اره افعلو د تبذیل والا به نه وي که نه، کله کله به افعلو وزن وي ولیکن صیغه د اسم تبذیل به نه وي. ولی ابیضو احمرو یا اغما په اصل کې اغمیو دی یا اغورو یو کاڼې چې یو سترګې دغه وي ړنده وي، دا چې دی دا صیغې د اسم تبذیل نه دی. ولی په علم صیغه کې وایي اسم تبذیل آدعیب ولو النمی آیت، بلکې دا څه شی دی ملا صاحب؟ صفت مشبہ ده. نو اوس واړوئ هدایت النحو و مبنیات وامړول په هغې کې راغلي دي چې اوس موږ د دې ابیض د بیاض د دې نه وروره صیغه د اسم تبذیل جوړوو، نو صیغه د اسم تبذیل خو د دغه نه نه راځي د لون نه. نو بیا به اوس څه چل کوو؟ بیا به ورسره څه چل کوو؟ وایي د دې سره به اشد ټکې ولګې بس که خیري په اعتبار د معنا باندې اسم تبذیل به ترې جوړ شي. هغه د اسم تبذیل معنا به پکې راشي اشد بیاضن، اشد حمرتن، یعنی د هغه ټکي مصدر راواله او دلته ورسره اشد ولګوه، نو صیغه د اسم تبذیل به ترې په خپله باندې سازه شي. نو شدید و بیاض الثیاب، اشد یا شدید ورسره ولګوه، دا یو څه ځکه ولګوه. ثیاب کپړو ته ویلی کېږي، او بیاض سپینو ته وایي، او تک سپینو ته څه وایي؟ ابیض ناسوغ. او تکو تورو ته څه وایي؟ اسود حالک، ها د حلوا ده، یا اسود غربی. او دارنګې ایزړ ته څه وایي؟ اسفر تک ایزړ، اسفر فاقغ. شین اخضر، تک شین اخضر ناظر. بلکم یو دی لکه سر ته احمر وای، او تک سر احمر قان. سألتها حين زارت نزو برقها القانی. سپینی کپڑی وی، سخت سپینی. سخت سپینی معنی دا ده چې خیره وغیره پې نه ښکاره کېدو، خیره وغیره پې نه ښکاره کېدو. او اشاره شوه دې خبرې ته چې طالب العلمانو دپاره سپینې کپړې پکار وي. یو وجه دا ده چې سپینې کپړې دا د ملایکو دي، دا د ملایکه له طالبۍ شکل اختیاروي، نو سپینې کپړې لګولي دي. بله پیدا په سپینو کپړو کې دا ده چې ظاهرا سپینی کپړې وي، نو په باطن باندې اثر سپینوالی ښکاره کوي. بله پیدا پکې دا ده سپینی کپړو باندې خیرې ښکاري، نو خیرنې به معلومیږي، نو زر تر زره به بدلې. تاسو ورته چینج وایي، څه ورته وایي؟ چینج کوئ.
او چې تورې جامې وي نو خو بیا به خیرې پې نه ښکاري ته به وایې یاره نه دي خیرني تورې جامې زر نه خیرنېږي دا غلطه خبره ده خیرنېږي خیرې پې ښکاري خیرې پې ښکاري چې کوم یو کار ښکاري هغه ښکلې خبره فکر دی فیوزات انوارات چې چاته ښکاري ښه خبره ده چې را روان دي که نه ښکاري ښه خبره ښکارېدل ښه دي نو دا معنی حضرت شیخ صاحب گپ شپ پکې زما اوس هم یادېږي 1400 طالبانو مونږ په وړه دوره کې په دغه کار چې مونږ کول دا و 98 دغې نه مخکې یو پیروسه کړې وه هغه 97 نو 1100 طالبان د افغانستان 300 د پاکستان هلکه ویلې دې ملګرو ته ویل دا ویما وایي موږ دې جامو ته جامې وایو تاسو ورته کالي وایي په دې وجه پوهېږئ وایي موږ ورته ځکه جامې وایي چې جمعه په جمعې وینځو او تاسو ورته ځکه کالي وایي چې کال په کالي وینځئ نو دا کپړې پاکې کپړې ښکلي ښه کار دی ها صفایي نیم ایمان دی دا د را روان دي د هر یو شي صفایي نیم ایمان رجل شدید بیاض الثیاب سیاب کپړو ته وایي چې څوک کپړې خرڅوي هغه ته ثواب وایي ثواب بائع الصوبه شدید سواد الشعر د سختو توریختو والو نو ګوره بیا هم د اسودو خو چونکې اسم تبدیل نه و نو شدید یو سره ولګو سختو تورو ایختو والو هلکه کمې خبرې ته اشاره راغله هر ټیم کې طالبي ښه کار دی ولیکن د طالب العلمۍ دپاره نوجواني دا ډېره مناسب ده طاقت په صحیح ملا صاحبه په ځای باندې وي شدید سواد الشعر او دا مسله هم چې معلومه شوه چې د ملایکو د دیو اخته مبارک او رسول الله صلی الله علیه وسلم اخته مبارک دا پریښودي ښه لمه جمعه او وفرا که لمه جمعه وفرا درې قسمه باندې اخته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دغه طریقه اخته ښه کار دی فکر دې راغلی خو اختي ګوره خواري م غواړي یختم پریخي او د پخو نه ډکي نو بیا صابون باندې چې سر څوک ویندي د هغه سر به پخه کوي چې شیمپو استعمالوي بیا دې په دې کې پخه راشي فکر دی نو هغه شونډور شیمپو پېژنې هلته زموږ څه ملګری و هغه بازار ته ولېږه ما ویل لوټي لوټي سټور ته لاړ شه او شونډور شیمپو راوړه هغه راته د بازار نه رنګونه کول جی ویل دغه سټور خو دلته دوکان نشته څوک یې نه پېژني لوټي لوټي سټور څوک نه پېژني نشته دی فکر دی نو شونډور شیمپو میلاویږي نو لوټي لوټي سټور کې شونډور شیمپو وي ښه بازار ته چې راځي تپوس وکړئ لوټي لوټي سټور چېرته دی او شونډور شیمپو نو بیا به ستاسو ویښتو کې پخه نه راځي فکر دی راغلی او صابون چې ویندي نو پخه راځي دویم دا دی چې سرم وینده تر کومه پورې چې یو ګنټې نه وي شوي وچ شوی نه وي ښه هوا والی نه نو دا به نلم دی که دې لون کو نو جاخه بي به کوي پاته بس دویم که اخته پرېښودل خو دا نه دي چې تا خوا سره بیا څوک دویم کس ملګری کېناستلی نشي سم اخته به دغه کوي د دې وجې نه زموږ ملګری اسماعیل مولي صاحب فرمایي وایي 3 قسمه اخته دا مشروع دي او یو ناروا دي لما جمع وفره ټیک دی او یو بل قسم اخته دی وایي اکثرو طالبانو پرېښودي د هغې نوم دی جاخه لما جمع وفره او جاخه فکر دی راغلی جاخه اخته نه به ځان ساتئ نو دا مې د طریقې خو شیمپو به استعمالوئ چې څوک اخته دغه کوي بل دا د لون به سر نه دغه کوئ دا غوړوئ ها نو بیا به دا وروره صفا وي انشاءالله ها نو راځه فاسندا نو سوا شدید سواد الشعر دا معنا شوله صاحب علیه رحمته چې دا نوجوانۍ ته پکې دغه راغلی د اشاره راغله نوجوانۍ ته بل چې سر تازه ایندل شوی وي نو دا خیرن نه وي نو دا توروالی ډېر کوي توروالی ډېر کوي
او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دې درې ویښتو نه علاوه په بعضې روایاتو کې یو ټیم کې اوږده ویښته راغلي دي چې هغه د پیغمبر علیه السلام د نیم املا ته قریب شوي او کتاب الفتن د داني ورته وایي د په دې فتنو کې ډېر معتبر کتاب دی کتاب الفتن د داني هغې کې چې کوم دی دا ویلي چې نه دا اوږده ویښته ډېر زیات اوږده ویښته دا خوارجو پرېښودي چا پرېښودي خوارج به هر حال خو یو روایت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه جواز راغلی دی خو په داسې اندازه کې ته پکار دي چې لکه ستا څه خوند ډېر کوي او لطف او مزې وي چې د خلکو په نظر ښایسته راسي لا یران لیدلی کېدو علیه په دې مېلمه باندې اثر السفر اثر د سفر او نه پېژاند ده لره منا زموږ نه احدن هیچا نو دا ځای د حیرانتیا دی ځکه که دا مسافر وی د لرې دی وی خو په کار دا وه چې اثر د سفر پې پروت دی اثر د سفر په هغه زمانه کې څه دوړي یا په لاس کې د چا سره غوټه ورسره وي او دوړي به ورباندې ډېرې وي ځکه هغه زمانه کې دا بند ګاډي وو چې ته په بند ګاډي کې شیشې دې خېجولې راشي دوړه در باندې نه په اسونو په اوښانو به خلک راتلل بلا دوړي به ورباندې پرتې وي او نه داسې روډونه چا پخ کړي ټیک ده که نو نو هغه نښې نشانې پرې نه وي دې نه معلوم که دې ته که دې نه نږدې رالی بل طرف ته چا پېژانده نو کوربه هم نه دی میلمه دی دغه ټیم کې موږ حیران هلکه ته پې سوال کوه چې عمر فاروق وایي چې نه پېژانددله منا زموږ نه احد یو تن دا د ځان نه دا خبره د څنګه وکړه ده که مثال موږ او تاسو ناست یو سړی رالی نو موږ به څنګه د دې معلومات کوو چې موږ کې چا دا نه پېژانده خو تا به نه پېژانده دې نورو ملګرو به پېژانده دې خوا ته ملګري به هم ستا نه پېژانده نورو به پېژانده وایي نه په مسلم شریف کې راغلی دي فنظرت الصحابة بعضهم الى بعض وقالوا لا نعرفه یو ته وکتل بل ته یو بل نه تپوسونه وشو چې دا میلمه نو ټولو داسې او اوازونه وشو چې یاره موږ یې نه پېژنو دا خبره حضرت عمر صاحب واورېدله د دې ملګرو چې هر یو ملګری دی وایي چې موږ یې نه پېژنو ښه نو رالی پیغمبر علیه السلام خواته ځان را ورساو او ګوره ادبا ناسته ترېنه دغه شوله دا ثابته شوله بهترینه ناسته دا ده چې انسان د قیدي په شکل باندې کینی او دا نورې ناستې هم روا دي په مشکات کې به په دې باس راځي انشاءالله په دې مسلو به د ترې سرج در کوم یاره په کرسۍ ناسته یا فرلت وهل ځینې خلکو دا رد کړي دي خو لیکن دا رد نه ده په دې به موږ بلا حواله جات دغه کوو دا را نقل کوو هغه چا چې رد کړی دا هم لوی شخصیت دی ها ابو طالب مکي ورته وایي ډېر لوی شخصیت دی خو لیکن موږ به د نصوصو نه دا ثابتوو چې یاره دا ناسته دا جایز باشد ده ووضع او کې خستو کفیه ورغوي علی فخذیه په خپلو پتونانو باندې دا ادبن شو علی فخذیه په پتونانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا د څه دپاره شو دوه غرضه په دې کې رال یو غرض دا دی چې دا مخاطب ځان ته متوجه کوي او دویم غرض د دې ملائکه میلمه دا دی چې دا ټول حاضرین ځان ته متوجه کوي داسې خلاف ادب غونته کې دا معلومیږي چې د بل په پتون باندې لاس کېږي نو دا خلک ځان ته متوجه کوي ځکه چې تا ته به خلک هله متوجه کېږي چې ته خلاف عادت کارونه دغه کې دا وکړي نو بیا به تا ته خلک څه شي ملا صاحبه متوجه شي د عادت موافق خو تا ته څوک متوجه کېږي نه نو دا دویمه توجیه تا ته ما چا ویلې چې دا په نسائی کې په دویم جلد 265 کې راغلی حتی وضع یدیه علی رکبتی رسول الله صلی الله علیه وسلم وقال او ویلی یا محمد صلی الله علیه وسلم دلته اعتراض دی هغه دا دی چې اول خو مجلس آداب دا دی چې سلام یې کړی بیرسته ویلی وی چې یا محمد صلی الله علیه وسلم نو دلته خو سلام رانلی چا دا جواب کړی دی چې دا آداب د انسانانو دپاره دي او دا راغلی میلمه خو جبریل ملائک ده
دا ضعیف جواب دی. ښه جواب دا دی چې دې میلمه سلام کړی دی خو راوي له اختصار نه کار اخیستی دی، هغه سلام یې نقل کړی نه دی. ابو داود شریف به تاسو واړوئ، په ابو داود شریف کې راغلی دي چې سلام یې اول وکړو او بیا یې وویل یا محمد. یعنی د ابو داود شریف روایت چې واړی په هغې کې د سلام ذکر راغلی دی، نو اعتراض ختم شو. قرآن شریف نا خلاف وی دراله. دویم اعتراض دا دی، اللہ تعالیٰ فرمائی لا تجعلوا دعاء الرسول، لا تجعلوا دعاء الرسول ورپسې بین کدعاء بعضکم بعضا. تاسو خو یو بل ته چغې وهئ ای ګل دینا ای خیوه دینا. پیغمبر علیه السلام ته داسې اوازونه مه ورکوئ، بلکې کاغت آواز کوي وای یا رسول الله، یا نبی الله، یا حبیب الله، یا محمد ورته مو. نو دې ملیک خو د هغې نه خلاف وکړو، دې میلمه خو د هغې خلاف وکړو. نو یو دقه جواب دی چې د میلمه مقصد دا دی چې دا خلاف عادت خبرې د دې وجې نه کوي چې دا مجلس زما طرف ته متوجه شي. دا خو راغلی د تعلیم ورکولو دپاره دی، اهم تپوسونه کوي. یو خداش او کتوی نا چې صحابه کرام هم یا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلی دی، نو مرقات کې ملا علی قاری وی په 50 صفحه چې وردا فی الصحاح من نداء بعض الصحابه باسمه الشریف فذاک قبل التحریم. لا تجعلوا دعاء الرسول چې لا نو نازل شوی، نو صحابه کرام هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د یا محمد والا دغه ویلي. او یو جواب چا دا کړی دی چې دا روایت بالمعنا دی، چېرې دې میلمه ویلي یا محمد، یعنې میلمه یا محمد نه دی ویلی. میلمه څه ویلی دي صاحب علیه رحمته؟ تاسو بخاري شریف با کتاب التفسیر واړوئ، په کتاب التفسیر کې به سورت لقمان را واړوئ، په هغې کې د ابو هریره په روایت کې نه راغلی دي. او صحیح د ابو عوانه به واړوئ، په هغې کې د عمر په روایت باندې راغلی دي. په بخاري کې د ابو هریره او په صحیح د ابو عوانه کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما دی دوان روایتونه کې راغلی دي چې وقال یا رسول الله، دی میلمه وویلي چې یا رسول الله. او که یا محمد شي نو علامه ابن القیم رحمه الله ښکلی جواب کړی دی. وی د محمد دو اعتباره، یو وصفی او بل عالمی. دی وصفی اعتبار سره یا محمد ویل روا دی، او عالمی نم اعتبار سره یا محمد ویل ناروا دی. د یا محمد معنا دا ده اے آغا خپلی ذاتا کثرت خصاله الحمیده اخبرنی. دا خبره په جلاء الافهام کې ذکر کړی دا په 92 صفحه باندې. او کتوی چې لکه عالم کې وصف د کم دی نه راولي، دا دواړه خو اسما، دا دواړه کې خو تضاد دی. تاسو هدایت النحو کې ویلي دي چې عالمیت او وصفیت وصف دا دو سببونه په یو کلمه کې نشي راجمع کېدی چې کلمه د غیر منصرف شي. ولی وصف دال دی په ابهام، عالمیت دال دی په تعین باندې، په مابین د دوانو کې خو منافات رالی. داسې به یو غیر منصرف پیدا نه کړي چې هغه جوړ شوی د چا نه؟ د وصف او د عالمیت نه.
نو بیا علامه ابن القیم په 113 صفحه کې وایي والوصفیة لا تنافي العلمیة وان معناهما مقصود دا غیر منصرف تی ممنوع دی او دلته په دې معنا په لحاظ سره دا مقصود نه دی، دلته خو معنا مقصوده ده، معنا مقصوده ده، بل اجتماع دلته نه ده راغلی، ځکه چې دی وایي یا محمد نو دې ټیم کې دی محمد علم نه بولي، محمد وصفي نوم بولي، هغه ښکلي ذاته چې ښکلي صفات دې ډېر دي، اخبرني عن الاسلام. شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی فتح الملہم رنبی جلد 162 کے فرمائی او قصد به المعنى الوصفی دون العلمی، علمی معنی نه د قصد کړی شوی، وصفی معنی چې قصد کړی شي نو روا باشد. بل یو جواب دا دی چې دا په معنا وصفی سره د صحابه کرامو دا ویناګانې هم په هغې باندې ور محمول دي او د صحابو نه په ډېرو زیاتو موقعو باندې رسول الله مبارک ته یا محمد د ډېرې مینې نه ثابت دی. مینه چې د چا ډېرې نو هغه نوم یادول ورله خوند ورکوي که نو مشکر نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلا می دهم. هغه تختی چې سکول والا دغه لیکي نو مجنون ټوله د لیلا لیلا نه ډکه کړې وه، د لیلا لیلا نه وایي مشکر نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلا می دهم. د صحابه کرامو نه ثبوت وګوره، مسلم شریف کې په 2 جلد په 419 صفحه کې یو اوږد حدیث مبارک دی د برا بن عازب رضی الله تعالی عنهما نه، په آخره کې راځي فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطريق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد یا رسول الله. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته لاړې نو خلک کوټو سرونو ته ختلي وو او لارو کوڅو ته دغه شی دا راوتي وو او ټول به لګي وو دا اوازونه به یې لګول یا محمد یا رسول الله یا محمد یا رسول الله. مسلم شریف 2 جلد 419 صفحه صحابون دا ثابت دي. حافظ ابن کثیر رحمه الله په بدایه نهایه 8 جلد 324 کې فرمایي کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد د جنگونو کې با اکثر جنگونو کې بل صحابه کرام شعار سو وکانا شعارهم یومئذ یا محمد یا محمد. ګوره دا وروسته جنگونو کې استعمال کړی دی. او صاحب علیہ رحمت الادب المفرد په 250 صفحه باندې امام بخاری رحمه الله روایت راوړي خضرت رجل ابن عمره ابن عمر دا خپا دغه شی ووختی و فقال له رجل اذكر احب الناس اليك فقال یا محمد. ابن عمر مو یا محمد او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې د دې ټکی تعلیم دای فرمایلی دی ها یو نابینا ته رسول الله مبارک تعلیم ورکوي وی تبا داسې وی چې اللهم انی اسألک واتوجه الیک بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمتی یا محمد انی قد توجہت بکا الى ربی. ابن ماجہ شریف 99 صفحہ واڑا مجموعۃ الفتاوی دا علامہ ابن تیمیہ رنبے جلد 267 واڑا تحفۃ الاحوذی 3 جلد 382 واڑا تحفۃ الاحوذی دا غیر مقلدین و شرح دا. د بنات یو ملا صاحب درس کولو ناشنا شرح ده په چا باندې په ترمذي باندې هغه صرف دا یوه وه کومه شرح ده تحفة الاجوزي احوذي به دې ورته څه ویلې لکه اجوزي ورته ویلي نو چې څوک وایي چې دا فلان کوي ډېره ښکلې شرح ده ته به دې تپوس کې چې نورې کمې شرحې پې دي نور نه وایي زه څه خبر یم یوه ما دا د دې فیصلې ته به بیا فیصله نه پیدا یاد ساته فکر دی راغلی. په میله کې زه وړوکی وم نو عطر مې اخیستل هغه دغه وایي عطر والا وایي کوم عطر دله واچو موږ په دې عطرونو څه پوهېده شي کوم عطر
نو زمن کلیوال دی نو هغه کاکاجي نه مې تپوس وکړو چې اخترګل لالا کوم اتر ښه دی رات کی رانی دوه درې پیرې ویلې رات کی رانی چې راله واچوله نو بس دا چا خپله تبه ده فکر دی ما چې نوره مې بیا دغه کړی وې د دې په ځای باندې نو بیا مې هغه ته ویل چې بل قسم راته دغه که دا یاد که دغه عطر خو مې خوښ نه شو کلي کې مې ته بیا ویل ویل موږ له ویل نور نه دي دغه معلوم موږ له نورو نه دي معلومو نو زه م یم چې تحفة الاجوزي نه غیر دې بله شرحه کتلي هله به بیا وایې چې لکه دا ښه ده او دا دغه ده چې سړي خو یو لس شرحې کتلي که نه نو بیا په هغه کې فیصله وکړي چې زما په خیال باندې دا یو شرحه دا ښه ده ولې ښه ده دا دغه امتیازات پکې دي ها نو راځه ابو یعلا الموصلي یو اوږد حدیث مبارک راوړی دی په هغې کې هم دا راغلي دي ها رسول الله فرمایي ثم لئن قام بے کچری ادریگی عیسیٰ علیہ السلام علی قبری فقال یا محمد لأجبته مسند ابو یعلا الموصلی شپږم جلد په 101 صفحه کې به دغه شي دا راشي او په قصه د معراج کې نه راغلي دي چې موسی علیہ السلام رسول الله مبارک ته وایي یا محمد والله قد راودت بني اسرائیل قومي على ادنى من هذا ما خو په لږو منځونو باندې امت را بللې و عاجزه شوي او ضعیف شوي 50 منځونه خو دغه دي تاسو بیا الله ته درخواست وړاندې کوي بیا الله پاک جل جلاله ته درخواست وړاندې کوي دا روایت چې دی نو په هغې کې دغه شوی دی دا راغلی دی صاحب علیه رحمته په بخاري شریف کې دغه شی راغلی دویم جلد او 1121 صفحه ده اوس دا چاپونه ماپونه دغه شو دا بدل شو هغه دوه جلدونه کې چې صفحه یو جلد کې سر ته ونرسي بیا د یک نه شروع کوي ورپسې اخوا بیا صفحه هغه تیاره چالان وي نو دا هغه جلد کې 1121 نمبر دغه شوی دا راغلی دا دغه والا روایت د عیسی علیه السلام والا روایت المطالب العالیه کې حافظ ابن حجر په څلورم جلد 349 کې راوړی دی بل یو دغه روایت چې ابراهیم علیه السلام رسول الله مبارک ته یا محمد مر امتک فلیکثر من غراس الجنه چې د جنت ونې دلته ډېرې اولګوي سبحان الله والحمدلله وغیره کنز العمال دویم جلد 252 صفحه ده بهرحال ګڼ روایات په دې کې نه راغلي دي چې په احادیثو مبارکو کې رسول الله مبارک ته دا ښکلی نوم ذکر کړی شوی دی ها او تطبیق یې دقه دی چې ابن القیم صاحب ذکر کړی دی شیخ الاسلام شبیر احمد عثماني ذکر کړی دی چې یو په اعتبار د عالم سره دی بل په اعتبار د وصف سره دی نو دا په لحاظ د وصف سره دی د چا سره دی کم دی کې چې راغلی دی یا محمد په اعتبار د وصف سره یعنی نور نوم ذکر کول نه منع په ظاهره راغلی دا چې تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم را بلل داسې مه ګرځوئ لکه خپل مابین کې د یو بل را بلل بلکې تاسو ورته د رسول او د نبي نوم اخلئ وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد چې ته ګواهي وکړې د دې خبرې چې ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا إله إلا الله فدیک او فأشهد أن لا إله إلا الله فدیک څه فرق دی علماء په کې باریک فرق کړي وی فلا اله الا الله کې د دې ویونکي دروغ راتلی شي دا ویونکي اډول د دې خبرې قائل نه دی هغه لا اله الا الله ویل نو ټیک ده چې الله پاک بېشکه چې لا اله الا الله دی لا اله خو د ویونکي عقیده ده نه لا اله الا الله ته به مونږ رښتیا وکړو او چې د ویونکي دا عقیده نه ده او بیا وایي اشهد ان لا اله الا الله نو بیا به موږ درته کاذب وایي دروغ په دې کلمه صادقه دا کاذبه نه ده خو دا د دو شهادت دا کذب دی مختصر المعانی کې هم د دې خبرو کې درې توجیحات کړي دي دی په دې اشهدو ټکي کې څه دی دروغجن دی نو دا پکې فرق شي نور دا کلمه د کم ځای نه ټوله ثابته ده دا به یو ځای کې راشي بحث به پرې ته وکړم چې ټوله کلمه د کم حدیث مبارک نه ثابته ده
هغه حدیث مبارک باندې کلام او داغي صحیح سند برته ذکر کوم ان شاء الله. وتقیم الصلاة قائم بکی مان دلرا ور بکی زکات لرا. پدی بیان روان دی روزه بونی سی د رمضان ته رمضان ویل شي کنه پدی پورا مبحث روان دی. او حج د بیت الله شریف کتا قتل ری تدلاری صدقتا فعجبنا له يسألوا يصدقوا ترجمه می تکړه وها. قال بے وی فاخبرنی خبر راک ماتان الایمان دی ایماننا ایمان پا باب لخبر راکام. قال نو فرمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤمن باللہ چیت ایمان راوڑی پا اللہ پاک و ملائکته پا ملائکو دا اللہ پاک وکتبه پا کتابونو دا اللہ پاک ورسله پا رسولانو دا اللہ پاک اور دا آخرت. ملائک جمع دا ملعک دا او ملعک مقلوب دے دا مألکنا. مألک علوکت توی علوکت نا دے علوکت ممانے رسالت لیگل. نو دا ملائکی اللہ پاک پا دیکارونو پسیز غلی راز غلی لیگی را لیگی نو زکا ورطا ملائک ویلے کی. دلتا پی خبر دے رو دکی دا ملائک و اقسام پا ملائکو کی دا نور لغوی تحقیق انشاءاللہ دا بلجے کی راضی بے پی بحث ہو. دلتا پی حدیث نصر تنرس ایمان راوڑی پا قدر بانی خیری و شری پا خپل مستقل پا دی مشکات کی باب دا قدر راروان دے التبا دا قدر تعریفون دا ذکر کا انشاءاللہ. قال صدقتا قال فاخبرنی خبر راک ماتا عن الاحسان فبارد احسان. احسان نمراد اخلاص. قال فرمائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ چت عبادت اللہ وکی کأنک تراہو گویا کت اللہ پاک وینی. داس عبادت والا وکی گویا کت اللہ پاک وینی. عبادت پی جنائی منگو تاسو عبادت صرف مانزتا ویونا داوچ منگو تاسو سبقتنا صدام عبادت دے جہادم عبادت دے اریو دنے کئی کار دا عبادت دے. فتح الباری کی روایت راوڑے دے باغی کے دا سری ان تخش اللہ کأنک تراہو ان تخش اللہ کأنک تراہو چی تویری کی دا اللہ پاک نلکا چی تو وینی اللہ جل جلالہ لا آجی وائی جی او بلکل خبر امدوال درغلی مکا نو کأنک تراہو گویا کی تینی اللہ پاک لرا. نو گورا تخش اللام پا کرا غلی دا او پا مسند احمد کی چدا روایت راوارے رنبی جل 319 صفحہ کی اگی چدا سیرین ان تعمل للہ کأنک تراہو دا سے عمل وکے اللہ لرا لکا چی تدا اللہ وینی. تفسیر در المنصور لنبی جل 170 کم دا روایت پا ان تعمل سر راوڑے دے. نو عبادت دی پا مفہوم کی وسعت دے ہر دنی کئی کار دا اری گناہ نرا بندی دل دا سی انداز سرطو کی کأنک تراہو مانا صدا کأنکا مشابہن بمن یراہو چی تدا سی دا آغا چا پشان تولاڑی دا آغا چا پشان ناسی لکا چی آغا دا اللہ دیدار کئی. چی دا اللہ دیدار سو کئی با پس طریقے باندی چکل دا جنتین جنت تننوزی حدیث مبارک کی جنتین جنتی جنت تا پدی گیٹ بانی وننوزی لدا دا مخامخ دا کمرون با دا تا ہور راوزی وحیت تا تبسمو دا تا مسکی کی با نو دے با دا داغی ہوری پا تماشچی سلویخ کالا با ورطا ولالی سترگی لبا رپم ورنکی. سلویخ تو کالو نباد بوئی دا دا مونگ رب دے وی نا رب دانا دے دا خستاد جند پارا رب تعالی مرگری پیدا کر. اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائی
چې کله دا بنده د الله پاک جل جلاله دیدار شروع کی اوږد روایت راوړي نو واپس به پردې راشي دیدار با موقوف شي وی دا بنده چې جنت ل روان شي بیا به ودرېږي چې زه نه ځم جنت له ما ته بیا دیدار راکئ نو دته به وویلی شي چې د دنیا د عمر په اندازه باندې ونیم لاکه کاله تا د الله جل جلاله دیدار وکړو پې موړ نه شوې ونیم لاکه کاله دا به په یو دیدار باندې لګېږي صاحب علیه رحمته په یو پړق به تیر شي څوک به ورباندې څه شي پی نه شي نو ګوره چې څوک د الله دیدار کوي خدای پاک دې زموږ نصیب کړي هغه په کم کیفیت باندې عبادت په دقه کیفیت شه په دغې ورته کښېنه په دغې ورته ودرېږه په دغه باندې په سجیده شه ټول سبق چې سړی وایي په داسې کیفیت کانک تراه فإن لم تكن تراه کته چرته نینی الله پاک لرا فإنه یراک بیشک الله تعالی ویني تعالی را تی نینی نو الله پاک خودی نه کا سمانه کدا ذهن دې نه جوړیږي چې زه الله وینما نو دا خودی جوړی دی شي کنو صاحب علیه رحمتا چې لکه الله مایني او دلته صوفیه کرام یو معنا کړی ده حافظ ابن حجر پاغي رد کړی دی وی بعضی جاهل صوفیانو دلته رؤیت حقیقی دا کړی دا غسته دی او دا حدیث محمول کړی په مقام د محو او د پنا کی هغه ته اشاره راغلی ده چې په علم تکن دا شرط دی کته چرته نوی نو تراه دای جزا ده نو تب بیوینی اللہ پاک یعنی کدا ازان دے مکمل ختم کو پنا فی اللہ نو اللہ پاک جل جلالہ بوینی یعنی پا علم تسر شیئا وفنیت عن نفسک حتی کانک لیس بموجود فانک حین اذن تراہو دا ترجمه کړی دا ہاں نو حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي چې بے خو تراهو دا جزا مجزوم پکار وا او صحیح جواب وای دا دے صحیح توجیهات چې کوم د محدثین کړي دا عام محدثینو پر روایت د کهمس کې حرف نه پی پتکن په زبانی پترا داخله دا نوی بیا به الته دا خپل توجیه سره سکه بیا خپل توجیه نه جوړیږي هغه کې دا سره غلی دا چې فانک الا تراه فانه یراک هغه کې دا حدیث مبارک دا سره غلی دی فانک الا تراه ان لا تراه کته الله نه ني فانه یراک فکر دے دارنگی سلیمانی تیمی سے پروایت کی نفی پرویت بانی داخل شویدہ دا کلادل تا چی سنگ رالا ابو پرو پروایت کی راغلی دی پا لم ترہو پا انہو یراک کتا نینی اللہ نو اللہ خودی وینی کنا وفیہ ارشاد سریح فکر دے قال سلام وعلم انکم لن ترو ربکم حتی تموتو حافظ ابن حجر فرمائی کہ پدے کی صریح روایت راغلے دے بیا بداغی سکے رسول اللہ فرمائی تاسو با خپل رب ونی نئی تر دمرگ پوری بتاو تا تارخانیہ کی امدا عقیدہ نقل دا چی زمونگ مسلک دا دے چی پا دنیا کی اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا چی دے نو اللہ رب العزتی ندی لی دلے نیلی دیشی بجوز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام وزان بلا خصوصیات تھی یو دار چی اللہ پاکی پا معراج پشپبانی لی دلے بنابر قول راجع چی کم زیراشی التبادتاسو تبیوی ہمیں چی لی دلے دے کنے دے لی دلے رحمت بن حنبل سے نواجی تپوسو شو حل رآ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہو لیلت المعراج نو هغه به ته جواب کې چل رآه 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 چې څو پوری به دا رآه په یو ساویل کړه هغه پیری به بیا به ته دیپا په څه باندې کې د عائشہ رضی الله تعالی عنها دا قول
وای د عائشہ رضی الله عنها د قول دی په قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوما چې هغه ډېر اقوا قول دی. دا خپل زیره التب ان شاء الله په دې باندې مبحث راشي، خو په دې دنیا کې خو بل څوک نشي لیدلی، دنیا کې بل څوک نشي لیدلی. دې کې فتح الباری دا تحقیق کړی دی چې تا تمام کم دغه کړه هغه صوفیانو باندې رد کړی. نو پیغمبر اسلام خصوصیت شو، پیغمبر اسلام ډېر خصوصیت دی. ګوره د دې عالم ناسوت نه ملکوت ته جبروت ته لاهوت دا ټول کراس کول، بل ته وختل واپس ټول کراس کول، واپس دی ناسوت ته راتلل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه نه ملک کړي دي، نه بل پیغمبر، نه بل چا کړي. دا د خصوصیت هغه ځان د خصوصیات دي. په خصوصیاتو باندې ممکن څه مبحث یو دغه کو دا راشي ان شاء الله. خاجي قال فاخبرني خبر راک ماتان الساعتی په باره د قیامت کې. قال او فرمایل رسول الله مبارک مل مسئول عنها نه دی آسو چې تپوس شوی دی داغنا په باره د قیامت کې. ځان مبارک یادی بے اعلما خفو یا من السائل د سائلنا. قال فاخبرني خبر راک مات عن اماراتها د نخد دینا. قال انت لدل امت ربتها چې اوزی گئی وین زخپل مولا گئی لرا. اوس دی کې دا مسله چې دا د قیامت د علم دا د الله پاک د ځان سره ساتلی دی که دای رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کړی دی. دوانو طرف ته چې دی په دې باندې اقوال شته دی. اکثرین عالمان د دقی تفرد قائل دي چې دا د الله پاک په خپل علم کې پرې خو دی. او کوم علماو چې وایي چې پیغمبر علیه السلام ته معلوم شوی نو د هغې څه لږ شانته اقوال وګوره. فتح الباری کې په اتم جلد 403 کې د دغې بعضې علماو د هغې قول راوړي چې لیس فی الآیة دلیل على ان الله تعالی لم يطلع نبيه على حقیقة الروح بل يحتمل ان يكون اطلعه ولم يأمره انه يطلع. پیغمبر علیہ السلام ته به خبر ورکړی وي خو دای ورته نه دی ویلي چې قوم ته ووایا. وقد قالوا في علم الساعة نحو هذا. د قیامت په حق لم دقه خبر وته کړی چې نبی پاک صلی الله خبر کړی دی خو دای ورته نه دی ویلي چې ته دا قوم هم خبر کا. فتح الباری کی پاتم جل 403 کې ردی بعض عالمانو قول ناقل کړي او ارشاد الساری چې قسطلانی شرح د بخاری وتوي وم جلد او 203 صفحه ده. او علامه زرقانی وی وباقي الخمس المذكوره في الايه ان الله عنده علم الساعه یعنی انه علمها. پیغمبر علیہ السلام د دې علم حاصل کړیو ثم امر بکتمها. بیا ته دا امرو چې نور چاته مو وایا. المواهب اللدنیه سره د زرقانی چې والی زرقانی په مواهب باندې لومبی جلد 260 صفحه. زرقانی په دې دغه کې سیرت په کتابونو کې بهترین کتاب دی. سبل الهدى والرشاد تام خدای خو زید بهترین زرقانی دی. 200 صفحه خو صرف په معراج باندې لګیدلې. 200 صفحه په معراج لګیدلې. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیهم د دقی بعض عالمانو دغه راوړی دی. ها دا بعض عالمان دي جمهور دا بل طرف ته دي. وذهب بعضهم الى ان النبي صلی الله علیه وسلم اوتی علم الخمس. پیغمبر علیه السلام ته دي 15 شذونو علم ملاو شوی دی او علم وقت الساعة والروح وانه امر بكتم ذلك. الخصائص الكبرى د سیوطی سے دویم جلد 195 او شرح الصدور د سیوطی سے 133. علامہ ساوی دا جلالین باندې چې کوم تفسیر لګیدلی دی دی وی قال العلماء الحق د خپل رای دی سره ده چې دیو دا ویلی دی چې انه لم یخرج نبینا صلی الله علیه وسلم من الدنیا حتى اطلعه الله عز وجل على تلك الخمس. په دغه 15 باندې وته الله علم ورکړی ولکنه
امرا امر وتشی بکتمها تفسیر ساوی کی چې ګوري دریم جل او 215 صفحه دا. تفتازانی سے پشر مقاصد کې ردی قول راوړی په دویم جل 205 کې چې ولا يبعد ايت عليه بعض الرسل من الملائکه والبشر، دویم جل 205 صفحه دا. او جمهور عالمان چې غداوی چې د دې پینځو شیزونو علم صرف د الله پاک سره دی، بل چاله نه دی ورکړی، نو هغه دا راغلی دي په سورت اعراف 187 نه استدلال نیسي. قل انما علمها عند الله، قیمت علم د الله سره دی. سورت طه کې راغلی دي اکاد اخفیها، اکاد اخفیها د دې څه ترجمه ده؟ قریبه ده چې زه پټ کما قیامت لرا. دویمه ترجمه اکادو ارادو اریدو، زه اراده لرما اخفیها چې ظاهر کما دی قیامت کرا، دا دی ازدادونه ده. دریمه ترجمه اکادو قریبه ده اخفیها چې پټ کما قیامت لرا د خپل ځان، د خپل ځان نه. ګوره یو چیز پټیږي نه او نه د ځان نه پټول مراد دی، خو د عربو دا قانونو چې هغې ته به تا وویل چې لکه دا خبره خیر ما ته خو یې وکړه کنه چې بل چاته نه کې، وایي اکاد اخفی عن نفسي، زما دا اراده ده چې د ځان نه پټه کړم. یعنې که د ځان نه پټېدلې ما د ځان نه هم پټوله نو تا ته به یې زه څنګه وویم؟ په ارام باندې کښېنه. وهذه کنایة عن شدة الاخفاء، تفسیر معالم التنزیل دریم جلد 314 کې وایي وعنده علم الساعة، دا سورت زخرف کی دے الیہ یرد علم الساعة، صرف اللہ تا علم دا قیمت دے. نو آگی کی دا ویلی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون. ایان یبعثون کو قیمت علم صرف دا اللہ سر دے، مخلوق سر نشت دے. سورت نمل کی را دے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ منصور تسویلیو چې منصور ته په خو کې زما څومره عمر پاتې دی، نو ملایکې ورته اسرائیل اسلام ته څه داسې پنجه دغه کړې وه نیولې وه، نو خلک یې چا ویل 15 کاله، چا 15 میاشتې، چا 100. منصور د یېرې مړو مرګ خو ډېر ګران کار دی که نه ملا صاحبه. دا خلک چې موږ د دې مرګ نه خبر نه چې موږ لره په پلانکي ټیم باندې را روان دی، د مرګ نه به مخکې بیا. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي چې هو اشارة الى هذه الآیات، دقی آیات ته اشاره ده. قل فکر دراله فلا يعلم هذه العلوم الخمس الا الله. ابو حنیفه سے ابراہیم اللہ وتوای چې د پنځو شذونو علم صرف د الله پاک سره. مدارک را نقل کړی دا په دریم جلد 219 کې ډېرو کتابونو کې دا واقعه شته. حافظ ابن کثیر په تفسیر ابن کثیر کې وایي علم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. یو نبی تر دې علم نشته، یو رسول تر ملائکه تر دې علم نشته دی. بریده اسلمی رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول خمس لا يعلمهن الا الله. د پنځو شیزونو علم نشته دی یو د الله نه غیر بل چا سره. بخاری شریف کی دا روایت ہے. ابن عمر سے روایت ہے مفاتیح الغیب خمس لا يعلمهن الا الله. بل روایت کی راضی اوتیت مفاتیح کل شیء، دار شی چابیانی ما تراکے شوی دی الا الخمس. معجم کبیر د تبرانی دی، تبرانی معجم کبیر 13346 نمبر روایت دے. مسند احمد کم دا روایت راغلی دویم جلد 85 صفحه دا. عبداللہ بن مسلمہ وی اتی نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح کل شیء غیر خمسن، غیر د پندونا. مسند احمد رنبی جلد 445. مسند ابو یعلا الموسیلی کم دا دغه شی دا راغلی. د جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان یموت بشهر. پیغمبر علیہ السلام د خپل وفات نه یو میاشت مخکې ویلیو وی تسألونی عن الساعة، تاسو زمانه تپوسونه کوئ د قیامت په اخلا، قیامت به کلی وانما علمها عند الله، هغې علم د الله سره دی. مسلم شریف دویم جلد 310 صفحه ده. او په قصه د معراج کې راغلی دي چې د عیسی علیه السلام پر دغه دا ارشاد دی اما وجبتها فلا يعلمها احد الا الله. ارچی
دا واقع کېدل د قیامت دي صرف د الله په علم دي. مستدرک کې دا روایت راغلی دی 4 جلد دی 488 صفحه ده. باب مذاکرة الانبیاء فی امر الساغه، په دې باب کې نه دا راوړی دی. فکر دی او دارنګ نور هم پکې دغه راغلی. مولا علی قاری په خپل تفسیر کې وایي وافاد الاستاذ، استاد صاحب دا افاده ورکړې ده چې انه سبحانه وتعالى تفرد بعلم القیامة وتفصیل ما فيها، تفصیلی علم او د قیامت به کله راځي دا علم په دې باندې الله تعالی تفرد دی. انوار القرآن د مولا علی قاری تفسیر دی 4 جلد دی او 176 صفحه ده. ٹھیک ده. نو راځه ویل د قیامت علامات راته وخیا نماراتها ان تلد الامت چې وبزیږي وینځه ربتها خپل مولا گئی لرا. کثرت د ویندو ته اشاره ده او یاد دی مجازی معنا دغه دا مراد ده. کنایي معنا دا ده چې لور برا پاچیږي او له مور نه به وینده دغه کوي دا جوړی. دا لور به داسې وي لکه مولا گئی، مور به داسې وي لکه وینده. جامې دې راله نه دي سري کړي، نه دي دي اندري، نه دي دا کار کړی، بچې به را پاڅېږي مور ته به دا خبره لکه دې راله. نو مور له به خدمت کې که لوریانې به مور ته اډر کوي. درخواست بیل شی دی، درخواست بیل شی دی. ښه خو دا د سکول والا سبقونو کې دا کار دی. کله ناکله زه دې خبرو ته ډېر حیرانم شم. لکه یو سړی مثال په طور باندې نوکر شو نو د ده دا ټولې پیسې واپس په دې بچو باندې لګېږي د تعلیم باندې چې دا بیا نوکران شي. څه خو سره نه یي که نه، د 22 23 تاریخ نه خوشبیني دي ټول. او بیا چې کله هغې که خیري نوکر پیشه شي نو بیا به هغې دغه چل کوي په خپلو بچو بیا لګوي. ښه نو بیخي د قوت لا یموت والا دغه نه شوه که نه. بس داسې تجارت کې داسې پې دغه دي چې لکه هغې کې دغه پکې نشته دی. کم و زیات پکې دغه کېږي دا راځي نو بس حساب کتاب به ورته نه کوې. فکر دې راغلی چې په دې جب کې دا پیسې قطار په قطار پرتي نو بس بیا د ده نه پیسې غوښتل او د ده نه پیسې لګولې. دغه څه ملا صاحب ګرانې چې دا ګډې وډې پرتي، یو لوټ په یو ځای پروت دي بل په بل ځای، پته یې نه لګي سړي ته چې ما څه 1000 روپۍ راسه دي که 10,000 دي. نو که هغه ته یو 100 او یا 1000 روپۍ ولګوي پته ورته مخصوصېږي هم نه چې کمې شوې که زیاتې شوې. بهرحال ګوره مور او پلار باندې امر مه کوئ. ځکه دی خدمت به مور او پلار له موږ نه کوو. نو مور او پلار نه به خدمت مطالبه نه کوو. دا یې غټه نښه ده. اوس تاسو دې زمانه باندې نظر واچوئ په دې خلکو باندې دقه ماحول جوړ شوی دی چې جینکۍ وایي سکول کالج لکه د یونیورسټي خدمت یې ټول د مور دی او مور باندې دغه کوي اډرونه کوي چې خو مزیدار هر څه غواړي. اصل الله دې خیر کړي. او بل دا دی چې ته به ویني خپې بلله او دارنګې بربنډو لره عاله فقیرانو لره رغا اشا چرونکې د ګړو او د چیلو دومره غریبانان به وو چې دا پینسي به شلیدلې وي، پیزار به شلیدلې وو، خپې بلې به وو، جامې به یې ګډې وړې وې. او یتطاولون فی البنیان، تطاول د یو بل نه اوږدوالی به کوي په آبادو کې، 2 چته 3 چته او دا غټ غټ یعنی غریبانان خلک به را مالدار شي. غریبانان خلک به را مالدار. مالداران چې د مخکې نه مالدارۍ کې روان وي نو هغې خپل سیسټم برابر رواني. خو چې غریب سړی کله مالدارۍ کې ورمخکې شي نو د هغه مزل هم بدل شي، خبرې هم بدلې شي، ناسته ولاړ هم د هغه څه شي ملا صاحبه بدل شي. قلب الحال برش معزز خلق هغه به د لاندې دغه ته کوشي، څوک به په عزت باندې نه یادوي. آسې خلق هغه به د عزت والا خاوندان جوړ شي. قال عنه وإذا راوي صاحب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم انطلقا بیا دا ملم لاړې فلبستن ما زمانه تېره کړله ملین
فلبستو درنگ میں تیر کو ملین سا زمانہ ثم قال لی یا عمر رسول اللہ راتو فرمائل اے عمر تدری من السائلو تا تا پتشتا چی دا سائل سوکو قلتو اللہ و رسولہ اعلمو اللہ دا اللہ رسول خپویا دے اللہ دا اللہ رسول خپویا دے اللہ و رسولہ اعلمو کا اعلمانی دا ولی دونے دیسو نو تسنیه پکاره کنو الکوی اعلم صیغه د اسم تبذیل دا او د اسم تبذیل د استعمال ولو د پاره درې طرق راغلی دي کله کله دا مستعملی په الف لام زید الافضل من عمر کله نه کله مستعمل وی په من سرا زید افضل من عمر او کله نه کله دا استعمالی په اضافت سرا افضل القوم زید افضل القوم نو پدی کی سیب علیہ رحمتا دا دا الف لام والا دا با د مفرد سره مفرد تسنیه سره تسنیات د جمع سره با جمع کیږي او د دې طریقې نه علاوه دا دو طرق چې راځي نو دې کې بعد تسنیه سره نه تسنیه کو د جمع سره نه جمع کو بلکې همیش د پاره دا مفرد وی همیش د پاره با دا مستعمل 50 سره دی مناسب په من سره دی کنه الله ورسول اعلم من كل من سواهما ندامه قال انو فرمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنه جبرائیل دا جبریل علیہ السلام راغلی او تاسو تا تعلیمی درکو تاسو تا د دین ستاسو دی جبرائیل کی لغتونه دی جبرائیل دل ترا لیکا او بل قراءت فکر د حجازیانو دی جبریل جبریل او بل فکر حسن بصری سیب دی جبریلو او بل پکی قرآت دا ابو بکر ابن عاصم دے جبرائیل او بل پکی لغت دا بنی تمیم دے جبرائیل آغا سنگا دے سیبا جبرائیل پا کسری دا جیم سر جبرائیل او بل پکی قرآت دے پا تشدید دا لام سر جبرائیل دا دا آبان سیب قرآت دے ابان سے او بل پکی قراءت دے درین بعد الف دے جبرائیل او بل پکی قراءت دے پا دو یگانو بانی جبرائیل او بل پکی دے قراءت جبرین بل پکی قراءت دے جبرینو یعنی نون لام پا دے نون دے خیرے کی جبرین جبرین او بل پکی قراءت دے جبرائینو جبرائینو پنون سرا او بل پکی قراءت دے جبرالا جبرال دا خو پدکی قراءتو ندی نو میرے معنی دا عبداللہ دا خو اگر آگلی تاسو تے تعلیم درکو دا چام تعلیم درکو تاسو تا دینو یو روایت کی دار آگلی دی ثم واللہ جبریل بے لاڑے رسول اللہ فرمائے سبحان اللہ هذا جبرائیل جاء لیعلم الناس دینہم والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہی پیغمبر اسلام قسم خوڑو اتیا قسمون رسول اللہ خوڑ لی دی پٹول عمر کی وی ما جاءنی قطو الا وانا اعرفه جبریل کلم چیز ما خوال راغلے ما پی جاندرے الا ان تکون هذه المرہ پا دی پیرا میں نے پی جاندو فتح الباری کی اشتہ دا روایت او بل روایت پہ کدا سے راغلے علی بالرجل الک اوزی سڑے راولے صحابو تو اوزی سڑے راولے کیوں تکل ہاں والذی نفس بیدہ ما شبہ علی مذ اتانی قبل مرتی هذه ما بانی صرف دا مشابہت پا دی کرت کے راغلے انہوں کے ندی راغلے وما عرفتو حتی واللہ دا روایت راولے دے الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان رنبی جل او 343 کی دا کڑے دا راولے دے پا دی بانی علی کا اعتراض دے اعتراض دا دے شا علی بالرجل راغلے دے شدا ورشه دا سړی راولي دین خدا معلوم شو چې پیغمبر علیه السلام په دقه ټیم د تعین کړی دی چې دا جبرئیل امین دی او دا حضرت عمر سے په دې روایت کې خدا راغلی فلبست ملیا
نو تطبیق دا د مولي صاحبا چې د ملی یا معنا دا ده ای فلبست زمانا بعد انصرافي لږ وخت پکې تیر شو لږ وخت هم دقه مجلس لږ وخت بعد رات رسول الله فرمایل عمر ته پوهېږي ما دا څوک دی په دې اعتراض دی چې نسائی شریف ته راواړوه او ترمیزي شریف هغې کې راغلی دي فلبست ثلاثه ما خو 3 ورځې تېرې کړلې ثلاثه راغلی دی نو چا دا جواب کړی دی چې دا ثلاثه ټکې مصحف دی یو احادیثو کې مصحفي مصحف معنا دا چې تصحیف پکې شوی دا د ملیانا ثلاثه جوړ شوی دی خو دا خبره بیا خطا ده ولې په صحیح د ابو عوانه کې راغلی په هغې کې داسې دي فلبثنا لیالیا هغې کې لیالیه راغلی دي ها نو ابن حبان کې راغلی دي چې پیغمبر علیه السلام راته وفرمایل بعد ثالثه پس د 3 ورځې نه د ابن منده په روایت کې راغلی دي چې رسول الله راته وفرمایل بعد 3 ایام نو تطبیق احادیث نقلی دی کې مشکل شو بد امام نووي تطبیق کړي به تداو کوي کې به مشکل الاثار ته بزي نو امام نووي رحمت الله علیه آسان تطبیق دی چې دا دوانه قسمه روایت ټیک دي په دې مجلس کې هم 3 ورځې بعد هم عام صحابه کرامو ته په دې مجلس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې میلمه تعین وکړو چې دا جبرئیل امین او عمر فاروق د څو عذر په بنا هغه ثابته کړې ده چې تلیو هغه بیا 3 ورځې بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم میلاو شو نو 3 ورځې بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر تدری من السائل حضرت عمر سے خدا دې ټیم کې دې روایت کې هغه تفصیل نه دی راوړی مجمل راوړی دی دا یو ته د 3 ورځو نه بعد دغه کړي دا ویلیو دا پکې حضرت عمر صاحب نه دی چې زه مجلس نه تللی وم او بیا 3 ورځې بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره میلاو شوم نو نور صحابو ته په دغه ټیم ویلي دي او حضرت عمر صاحب ته 3 ورځې بعد ویلیو المنهاج د نووي لومبی جلد او 28 نمبر دغه دا صفحه ده فکر دی راځه ورواه ابو هريره رضي الله تعالى عنه مع اختلاف وفيه فاكي دا سراغلي چې کله توین خپې بل لا بربندو کڼو لرا او ګونګیانو لرا د حقنا ملوک الارض بادشاهان د زمکی حق وینا نه کاڼو ګونګیانی دغه بادشاهان شي في 5 لا يعلمهن الا الله ثم قرأ ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث نازلی باران لره غیث هغې باران ته وایي چې کله ډېره موده نه وي شوې ډېره موده بعد باران وشي نو د خلکو فریاد رسی الله پاک وکړي نو دغې باران ته څه ویلی کېږي غیث او دی باران کې خاص کر مسنون عمل دا دی چې خوشحالۍ اظهار به کې یو بل له به پکې دیکا هم ورکې خو غورځوي به نه او نور عامو بارانونو کې عام سنت دی باران ته وروتل سر ورته ښکاره کول چې په سر څه ټیم څاڅکې ولګي دقه ټیم دعا قبلېدل دعا به وکړي دعا څه کېږي قبلېږي ښه او څلورم سنت دا دی چې ګړز ګړز برېښنا پکې اللهم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك دا دعا به وي او چې کله باران د باندې سیوا شي اللهم حوالينا ولا علينا ولا علينا دا 5 سنت چې د علامه شامیم نقل کړي دي په باران کې خو خاص کر دغه باران چې ډېره موده بعد وشي هغې کې به اظهار د خوشحالۍ کې ها اظهار د چا کې د خوشحالۍ کې هغې ته غیث دغه کېږي دا ویلی کېږي او نو د بارانونو ډېر اقسامونه دي مقامات کې طالبان ته مونږ وایي چې هغه صرف څادر لم دی هغې ته کوم باران وایي شړقنده باران ته څه وایي په یو علاقې شته په بل نشته هغې ته څه وایي دا یو باران خپل خپل نومونه دي واړوئ تفسیر بیضاوي شریف خجنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نحمدك